د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي نظام مستقبل یو ځل بیا عدالت ته رسېدلی. پېښور های کورټ صوبایي حکومت ته حکم کړی چې د ښار میرز او ناظمین د مودې او اختیاراتو په لړ کې جوړه شوې د حکومتي کمیټې اعلامیه عدالت ته وړاندې کړي. د صوبې یو کم 10 ناظمین د لوکل کونسل اسوسییشن صدر حمایت الله معیار سره عدالت ته ویلي چې حکومت د لوکل ګورنمنت قانون لاندې دوی ته د اختیاراتو او فنډونو ورکولو وعده کړې وه، خو په عملي توګه نه یوازې دا چې اختیارات محدود کړای شول بلکې زیات وخت یې په عدالتونو کې د خپل حق لپاره تیر شو. د دوی وکیلان وایي چې د قانون یو شق داسې بدلیدی شي چې د دوی 4 کلنه موده نوره 2 کلونو ته وسیع شي، خو دا کار یوازې د قانون په ترمیم کې ممکن دی، مستقل نشي کېدی. ناظمین دا هم وایي چې د فروری 2023 عام انتخاباتو په مهال دوی معطل کړای شول، کار یې ودرول شو او تر اوسه ورته د 13 کلونو فنډونه هم نه دي ورکړل شوي. دا مسله یوازې د وخت زیاتولو نه ده، دا اصل کې د بلدیاتي نظام د اختیار، مالی خودمختاري او سیاسي ارادې سوال دی. ماهرین وایي که منتخب بلدیاتي نمائندگانو سره نه اختیار او نه فند، نو بیا دا نظام صرف په نوم پاتې کیږي. بلدیاتي حکومتونه د خلکو د ټولو نږدې سطح ده، که دا کمزوري شي نو د لارو، کوڅو، اوبو، صفایي او مقامي پرمختګ کارون نظام هم ټکنی کیږي. بل اړخ ته حکومت وایي چې یو کمیټي په دې موضوع کار کوي، خو عدالت اوس واضح اسناد غواړي. نو ټول سترګې دې ته دي چې آیا حکومت به قانوني ترمیم ته لاړ شي که بلدیاتي نظام به هم داسې غیر فعال پاتې شي. د تحریر زید میروخیل سره شافع فیصل. تاسو ته پروګرام کې اوپیرا بیا هر کله ګرانو کتونکو څنګه چې موږ خبره کوله نظام به خبره کوو د بلدیاتي نظام بیا به موږ اوپیرا بیا وایو چې پاکستان تحریک انصاف کله حکومت کې راغی نو هغه یو دعوه وکړه او بالکل که موږ وګورو دغه دعوه چې وه سهده پولیټیک هم وه هغه دا ویل چې دا بلدیاتي نظام چې دی په ټولو دنیا کې د ټولو نه اهم چې دی بلدیاتي نظام دی او کوم چې بانی پی ټی آی دی هغه به بار بار د انګلینډ مثال ورکو وی به چې زه په کله په انګلینډ کې وم نو دا یو نظام به دا به چلېده او د بد قسمتۍ نه دا خبره ده چې کله هغې پیله ځل الیکشن بیلې په بلدیاتو کې نو په قوانینو کې ترمیم راوستو دوباره چې بیا کله ترمیم وشو او بلکې که موږ وګورو د 21 پیرو نه زیات چې دی په دې کې 21 نه زیات یا د دې نه هم زیات ترمیم په مختلفو د دې چې کوم د حکومت دی 14 کاله کې په دې کې وشو. بیا د میر سیستم راغی وایي چې میر به ډایرکټ براه راست منتخب کیږي او په کومو ضلعو کې چې میر صاحبان د نورو پارټونو منتخب شو نو حکومت هغه ټول نظام چې دی ګډوډ کو بیا یې پکې ترامیم راوستل. 1 روپۍ ناظمینو ته نه ده ورکړې حالانکې په بجټ کې 30 ارب روپۍ چې کم دي دا مختص دي د دغه ناظمینو دپاره او ولې د ناظمینو دپاره نه بلکې زمونږ د کوڅو دپاره، زمونږ د سټریټ لایټ دپاره، زمونږ د نالو دپاره، زمونږ د سړکونو دپاره دا پیسې هغې ته نه میلاویږي او دغه ناظمین صاحبان، چیرمنان صاحبان او دغه میر صاحبان د خلکو نه چې دی پټ ګرځي ځکه چې هغې څه کولی نشي یو بله په هغې نشي بدلولی خو نوم یې د تحصیل ناظم دی او نوم یې د ضلعې چې کوم میر دی په بعضې ښارونو کې میر دي هغه میر حساب دی. اوس دا خبره تلې ده بیا یو پیر عدالت ته په دې به مختلف اوقاتو کې خبرې کېدلې او همدغه ناظمین به راوچتېدل او دوی به احتجاج کو. هغه احتجاج موږ وکتو چې د شیرشاه سوري پل د لاندې د های کورټ مخې ته او د اسمبلی مخې ته په دغه ناظمینو باندې تشدد شو. حکومت 1 روپۍ پیسې نه ورکوي. اوس دا کیس تللی دی عدالت ته چونکې د ناظمینو او دغه میر صاحبان چې دي د دې وکیل دی بابر یوسفزی ایډوکیټ هغې دا کیس وړی دی هغې موږ سره براه راست موجود دی د هغې نه تپوس کوو چې دا کیس څه او د هغې موقف څه دی او هغې څه ګڼي چې آیا دا سلسله به وشي که ونه شي. بابر صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی ستاسو ډېره مهرباني چې زموږ پوینټ آف ویو په دې اکلوانې هلې. جی بابر صاحب اول خو راته بنیادي طور باندې ووایه ستاسو دا رټ چې دی دا ولې دی تاسو د ټینیور زیاتولو هم خبره کړې ده نو تاسو دا رټ ولې داخل کړی دی؟ ګوره بیسیکلي داسې چلو شو چې کله دا فرست فیز د الیکشن وشو د لوکل باډیز د الیکشن په د تھرو آوټ پروونس جی جی سپریم کورټ او د های کورټ په ډایرکشن په بار ډایرکشن باندې دغه الیکشن وشو. بالکل
هغه اوشو نای کې حکومتي پارټي ته داغي ریپرزنټیشن په نسبت کم راغې ایز کمپیر ټو د نورې پارټي چې دي جی جی نو دی په هغه کې امندمنت وکړه په اکټ کې لکه نارملی چې یو امندمنت کیږي دا به ته د الیکشن نه مخکې کې چیرې دا نظام زور کوم لکه څنګه چې دی میر راولو ډایرکټ الیکشن به کیږي مخکې به د هاوس نه کېده یا کوم میټروپولیټن ښارونه چې دي غټ ښارونه چې دي نو کې به میر نورو کې به ډسټرکټ چیرمنانی یا ویلیج چیرمنان به نیبرهوډ کونسل هغه شانته ختم شو نو هغه خلکو د هغه کوم قانون چې راغی د هغې لاندې الیکشن وکړو بالکل چې الیکشن وشو نو مطلب چې اختیار به ملاوېده نو هغه اختیار یې دې له سبسایډ که 2022 کې یو امندمنټ روړو چې هغه اختیار یې رول آف بزنس ته یوسو او ډسټرکټس کې او په تحصیلونو کې د بیروکراسي یې امپاور کړه چې د اختیار باغی ایکسرسایز جی نو هغه امندمنټ چې دی انیشلی مونږ چیلنج کو په 2022 کې او فائنلی هغه په 2025 کې هغه نل اینڈ وایډ وګرځید هغه کله دم کای ختم کړ ټیک ده نو چې ختم شو نو په دغه 3 کالو کې یو تحصیل یو ډسټرکټ هم نه خپل بجټ پاس کړی دی او نه هغه ایڈمنسټریټیو پاورز انجوای کړی دي په دې دومره وخت کې په دې 3 کالو کې بلکې ټایم ختميږي مارچ کې په دې 3 کالو کې په دې مارچ کې ختميږي دا به 4 کال پوره شي جی نو موږ دا وایو چې په هغه قانون کې د سیکشن 79 لاندې د سره چې کله دی ازمپشن اف افیس وکي نو دی دا ټینیور د دینه سٹارټ کیږي جی جی نو هغه امندمنت کله راغلو نو دا غې نه نیولې چې کله هغه نل اینڈ وایډ وګرځیدا نو دا ټینیور چې دی دا د ټینیور نه ماینس کړی شي نو علاوه دې تدری کاله ملوشي نو دی وا خدمت وکړي شي نو موږ دا وایو چې د دې ازمپشن اف افیس د پراپر وشي د امندمنت واپس کېدو نه پس نو ځکه موږ راغلی موږ دا یو ریټ کړی دی کوټ بابر صاحب څنګه چې تاسو ته پته ده چې د هر کال لپاره 1.5 ارب روپۍ په بجټ کې مختص کېدي نو دا راته ووایه چې کنده 3 کاله یا 4 کاله پیسې ملاو نه شوې تاسو وایه بجټ نه دی پاس شوی ټول نظام ولاړ دی هسې په نوم باندې ناظمانو چې دی ځان ته بورډونه لګولي دي په ګاډو باندې هغې سره دغه اختیار دی یا تنخوا اخلي یا نه اخلي خو ځان ته یو پوینټ دی نو بیا خو دا که موږ وګورو دا خو تقریبا 120 ارب روپۍ جوړېږي نو دغه باره کې هم ستاسو څه موقف شته په عدالت کې بالکل دی کې موږ دغه فاینانشل بینیفټس د دغه پیریډ وموښتي دي څنګه چې د صوبې تھرو آؤٹ مطالبه ده چې موږ ته په ان اف سی کې پیسې نه ملاويږي نه د فدرل گورنمنت طرف نه په ان اف سی کې موږ ته زموږ ډیو شیر نه ملاويږي جی نو دغه شانته هم په دغه آئین کې د پروینس هم د دی باوند دي چې دی ورکی پیسې فردر دی لوکل ایڈمنسټریشن لا په دغه اکلوانه هم اس قسمه دغه نه شوی زموږ یو پریر په دې کیس کې دغه هم دی چې موږ د ناظمینو ته دی فاینانشل انډیپندنس هم ملوشي جی نو تاسو څه غنئ چې عدالت چونکې دا ټول څنګه چې تاسو ویل حکومت خوړو الیکشن کو نه د آئین مطابق او د قانون مطابق خو پکار وای چې هر 4 کال پس یا 15 کال پس د څومره هر ټینور مقرر کیږي دا غنه پس الیکشن پکارو الیکشن د های کورټ او د سپریم کورټ په رڼا کې وشو نو اوس تاسو څه غنئ چې آیا سپریم کورټ دغه فیصله د های کورټ د فیصله تاسو چې اوس د رټ کې تلی نو تاسو غنئ چې تاسو تبا دا ریلیف چې دا ملو شي او بل امندمنت خو ظاهر خبره ده عدالتونو په خپل وایي چې پارلیمنت یا صوبایي اسمبلی چې دا هغه په خپل باندې خود مختار ده نو تاسو غنئ چې عدالت په دغه امندمنت یا دا سيزونه واپس کړی شي جی بالکل اسمبلی چې دا هغه خود مختار ده او prior to that چې کله دا ناظمین موږ دا کیس فایل کو نو دا نه مخکې هغه وخت کې دلته د الیمین وزیر اعلی او چیف ایگزیکټیو هغه سره د دې مشرانو یا زما د کلاینټس دي د دې میټینګ شو او هغه دغه دا و چې دغه یو سټانس دا و چې مونږ تاسو ته ایکسټنشن درکو بالکل اوس کې نوې ایڈمنسټریشن راغله لري نو اوس دا پته نه لګي چې د نوې ایڈمنسټریشن اوس دغه موقف ځکه هغه پریویس میټینګز چې شوي دي نو پرون
عدالت کې چې خبرم کېده نو د هغې ریلیټډ وشوه چې هغې کې که څه میټینګ شوي نو د هغې منټس موږ ته وښیې یا هغې کې چې څه فردر ډیولپمنټ شوي نو هغه زموږ مخې ته راوړی نو امید دی چې هغه به په ریکارډ باندې څه نسي نو که راشي نو څه ډایرکشن به د کوټ نه د دې زما کلاینټس په حق کې وشي. او که مثال په تور باندې دا لګدام وایي چې چونکې تاسو دا ضرورت محسوس کو دغه شو مخکې د مشرف صاحب په دور کې کوم نظام راغلی او دانیال عزیز صاحب هغه نظام جوړ کړی او هغې ته یو آیډیل نظام چې دی دا ګڼل کېدو چې ضلع ناظم چې دی هغه به د ډیپټي کمشنر او د ډي پي او اے سی آر به چې دی هغه به هغه لیکو ضلع ناظم لیکو. اوس موږ ګورو چې د تحصیل ناظم او ډسټرکټ ناظم یا چیرمین یا میر هر څه چې ورته خلک وایي د هغه چې کوم ټول هر څه دي هغه یو اسسټنټ کمشنر ته حواله شوي ټول اختیارات. بالکل څنګه چې دا ما وویل چې دا 3 کاله دا مفلوجو یا دا اکټیو نو نو اوس په دې نوي قانون کې چې کله د دې د الیکشن کېده نو لکه مخکې به تاسو کته چې دلته به نائب ناظم به ورته وي چې هغه به پریزایډینګ افیسر په د دې چې کوم کونسل چې و د هغې پریزایډینګ افیسر به نائب ناظم و نو د هغې الیکشن به ډایرکټ په دغه باندې کېده چې هاوس به هغه منتخب کو. بالکل په دې د دې په دې قانون کې د الیکشن نه مخکې چې کوم قانون و په هغې کې دا ویلي شوي چې دا به د میر اختیاري چې نائب ناظم به هم هغه نومینیټ کوي. نو 3 کاله مونږ چې ورته وایي دا مفلوج و نو بالکل دا نظام داسې و چې دی هغه نائب ناظم خپل پریزایډینګ افیسر چې سپیکر ورته وایي د کونسل سپیکر چې کوم ډے ټو ډے افیرز رن کوي نو هغه موجود نو. نو 3 کاله خو دې لکه کار نه دی کړی لکه دا آن ریکارډ ده. جی بابر صاحب کو څنګه چې تاسو خبرو کړه چې نائب ناظمین هم نو دغه هم نو د میر انتخاب چې دی پرې لکېدو نو که موږ صرف د پېښور خبرو وکړو نو د پېښور تقریبا 3-4 قومي حلقې او صوبایي حلقې چې راغونډې کې دې ټولو خلکو براه راست دغه کس چې دی هغه ته ووټ ورکړی دغه شان به مردان کې مو ورکړی بل ځای کې به مو ورکړی او ټولو حلقو ایم این اے دومره ووټ نه دی اخیستی د صوبایي اسمبلۍ دپاره دومره ووټ نه مقرر. نو تاسو څه ګڼئ ستاسو دا پریم شته چې یاره د عوامو چې دي دا خو د عوامو تذلیل دی چې عوام براه راست یو ووټ ورکو او اوس هغه سړي ته اختیار ځکه نه میلاویږي چې هغه د ټولې پېښور نه هغه ووټ اخیستی دی. جی بالکل دا 131 کاؤنسل throughout the province 131 کاؤنسل دی او 131 کاؤنسل کې آئین دی ته دا حق ورکوي چې by the people of پاکستان. جی جی نو د افیرز چې رن کیږي نو دا by the will of the people of پاکستان باندې برن کیږي نو چې کله ډایرکټ الیکشن وشو نو هغه ډایرکټ will of the people دی. بالکل هغه will چې نه فلفل کیږي نو بالکل د هغه ووټر هم تذلیل دی د هغه حلقې هم تذلیل دی او د دې عمر غټ الیکشن د پاکستان په تاریخ کې نه دی شوی مخکې چې لکه تاسو څنګه د پېښور مثال ورکړه دغه شانتې بیا که مردان ورکوي که ابټاباد ورکوي که سوات ورکوي نو د هرې یوې حلقې کې 2 ایم این اګان دي نو د 3 ایم این اګانو حلقه چې هغه د 11 ایم پی اګانو د حلقې برابري. بالکل نو بالکل لکه دا ډېر غټ الیکشن او پیپل خلکو خپل ویل مطابق خپل مشران چوز کړو او هغه اختیار ایکسرسایز نه کړی شو. بابر صاحب دی کې اوس چې کوم تاسو رټ داخل کړی دی نو ظاهره خبره ده عدالت خو همیشه فیصله د عوامو په حق کې کوي نو دا خو به امید دی چې د عوامو په حق کې وشي. دی کې بل تاریخ کله مقرر دی او تاسو څه ګڼئ چې څومره وخت کې به دا سیس چې دی دا راغونډ شي ځکه چې مارچ کې خو ټینې ور ختمیږي او آیا چې کیس په عدالت کې دی نو بیا دا ټینې ور ختمېدی شي مارچ کې؟ نو کیس په عدالت کې موږ امید لرو چې د مارچ نه مخکې به دې کې د عدالت د طرف نه څه حکم راشي ځکه چې دې کې ډیټیل چې څه خبرې وي یا څه بحث هغه شوی دی او څه ماینوټ خبره چې پاتې وه نو هغه هم دغه وه چې دې کې که څه کمیټي جوړه شوې وه نو دغه کمیټې څه اپډیټس دي حکومت نه دغه سوال شو نو که هغه پرووایډ کړی شي نو امید دی چې زر به د دې فیصله راشي. ډیټ خو پکې لا نشته
امید دي چې نږدې ورځو کې په دې کې بیا تاریخي. بابر صاحب بس کا اخري تاسو موږ ته ووایئ، موږ سره 2 منټه دي چې دا کم نظام دی تاسو په خپله باندې هم چونکې ظاهره خبره ده هر شخصیت چې دی د هغه یو پولیټیکل لغمي او هر یو کس چې دی هغه سیاسي هم دی. د دې نظام راته ووایه، د دې نظام بغیر د تاسو وکیل نه د هر څه سایډ ته کېدی یو عام شهري د دې څومره ډېر اهمیت دی او موږ څومره اهمیت ورکوو؟ ګوره تاسو سٹارټ کې خپل انټروډکشن کې هم دا خبره منشن کړه چې بانی پی ټی آی به هم د دې مثالونه ورکول او د دنیا کې داسې ده چې لکه ایم ان اے ایم پی اے یا منسټر ته د عام عوام اکسس ډیر ګرانی، د خپل علاقې د خپل کلی د خپل سم ناظم ته رسیدل چې دي نو هغه اساني ګران نه دي. نو چې دا نظام کو مونږه لکه ګډ گورننس ته وایو، کا ګډ گورننس کول غواړو نو دا غیر لپاره اسنشل چې مونږه د لوکل باډیز دا نظام چې دی چې دا مضبوط کو، چې دا عام سړی کار چې دی دا چې څه قسمه ضرورت دی یا د حکومتي ریسپانسیبিলিټي دا چې هغه ته دا په ډور سټپ باندې ملایويږي. بالکل نو دې لپاره به سیریس اقدامات او سیریس سټپ اخیستل غواړي نو هغه به دا نظام راځوندې کیږي. ټیک ده، سیستم کې موجود دی خو راځوندې کولې پکار دي. ډېر مننه بابر یوسفزئی صاحب. سیستم موجود دی خو سیستم بدبودار دی. بار وایو چې زموږ د ملک سیستم بدبودار دی. کدی باندې هر یو سړی تاسو راولی کېنوئ، که هر یو چهره راشي، که هر یو سړی راشي هغه به ډېر ټیک ټاکي، خو چې کله د سیستم ته راننوځي نو دا سیستم په خپله چې دی دا چونکې د انګریز دور کې دا سیستمونه جوړ شوي دي او بیا مونږ دا سیستم چې کوم دی دا دومره چیړلی دی که مونږ د انګریزانو هغه سیستم پریښی وی هم به ټیک وی او یا مو نوی یو خپل سیستم جوړ کړی وی نو ټیک وی. زمونږ فیصلې زمونږ قوانین همیشه هغه خلک جوړوي چې د هغې ځمکې سره یا لاندې خلکو سره هېڅ قسمه تعلق نه وي. ګرانو کتونکو دا خو د بلدیات خو کم غم بجاړو د سرو زرو قیمت چې دی هغه 15 لکه 15 زره روپۍ ته ورسېده په یو میاشت کې 2.5 لکه روپۍ توله سره ګران شو. دا د زرګرانو خبره نه ده، دا د هر کور خبره ده. زمونږ پښتون معاشره چې ده هغې کې د ماشومې دپاره که څوک بچی ودی، که څوک خور ودی، د هغې دپاره د سرو څومره اهمیت دی. کم خلک چې ودونه کوي د هغې دپاره څومره اهمیت دی. هغه ټول خلک به چې دی اوس په هر یو عام کس ته که 2 تولې سرم جوړوي نو کم از کم 11-12 لک روپۍ به هغه ته ضرورت وي. او دا خو موږ نننۍ خبره کوو صرف بیګا 25,000 روپۍ توله چې دي دا ګران شوي دي. د دې نه علاوه نور هم سره چې دي هغه به ګرانېږي. خلکو ته به ودونه ډېر ګران شي او یو وخت را روان دی څنګه چې تاسو د انګریزانو په غوږونو کې کاڼي ګورئ دغه شانته به دلته به د خلک د کاڼو والی او دا چې یو کېدی شي یو وخت راشي چې دا هم دومره ډېر ګران شي. ګرانو کتونکو په دې به خبره کوو. اخلو یو وړاونده کې دمه. د پیښور نه سټاف ریپورټر وایي چې د سرو زرو په قیمت کې بې حسابه زیاتوالی شوی دی او قیمت 6,15,000 روپو تولې نوی نرخ مقرر شوی دی چې د ښار د زیوراتو مارکیټونه تقریبا شاړ کړ او د دې حالاتو له کبله سلګونه کارګر